والفجر زمان د ذل حجې په دې لسم تاریخ د لسم ورځې په سبا باندې قسم لکه د اختر پر اختر پر الله رب العزت قسم وليال عشر او د دې لس ورځې په دې شپو باندې په دې لس شپو باندې د زمان قسم والشفع والوتر او دارنګ په جفت او طاق باندې د جفت نه مراد یا لسمره او د طاق نه مراد د همز الحجه د عرفه راځي دوباره الله تعالی قسم وکړو په دې سره د دې مزید فضیلت بیان مزید فضیلت اسعار او دویمه وجه دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې له سورۃ شپو ډېر لوی اهمیت بیان کړی د دې له سورۃ شپو فضیلت او اهمیت نبی علیہ السلام حدیث کو بیان کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح بهن احب الى الله من هذه الايام العشر ای الله رب العزت چې د دې له سورۃ شپو کې چې کوم نیک عمل دی الله تعالی ته د باقی د ټول کال د شپو د نیک عمل نه درز نیک عمل نه الله تعالی زیات د دې له سورۃ شپو نیک عمل الله تعالی ته د پوره کال درز د نیک عمل نه زیات د نو د پوره کال نیک عمل د دې له سورۃ شپو نیک عمل ته نه رسي یو عمل هم نه رسي صحابه کرام قالوا يا رسول الله اذا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله اذا الله رسول اي جهاد د دې رزو نیک عمل تدرس نبی علیہ السلام فرمایل قال ولا الجهاد في سبيل الله او جهاد د دې رزو نیک عمل تدرس الله پلار کې جهاد څومره دی عمل او د دې رزو نیک عمل ته جهاد تدرس یا نبی علیہ السلام فرمایل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هغه مجاهد چې هغه د الله بلاره ووتو جهاد لپاره خپل جان او مال سره او واپس رانه شهید شو دا عمل دا عمل او بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما من ایام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيهن من ايام العشر وی الله رب العزت ته دې رسو نیک عمل دومره زیات عظمت والا دی دومره زیات وخت دی د ټول کال د نیک اعمال د دې ورځو شپو نیک عمل الله تعالی د دې پوره کال د نیک اعمال ډیر زیات چت او ډیر زیات فاصلوا فيهن من التسبيح والتحميد والتحلیل والتکبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې ورځو نیک عمل الله ته ډیر زیات وخت دی نو تاسو په دې ورځو کې په دې شپو کې تاسو فاصلوا فيهن من التسبيح تاسو سبحان الله ډیر وایي والتحمید الحمدلله ډیر وایي والتحلیل او لا اله الا الله ډیر وایي والتکبیر او لا اله الا الله الله اکبر ډیر یعنی درېمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر درېمه کلمه کې دا اصل یعنی د درېم نبی علیہ السلام د دې لسو ورځو شپو یو خاص وظیفه وکړه د دې لسو ورځو شپو خاص وظیفه وکړه چې په دې لسو ورځو شپو کې به دا وظیفه ډېره کوو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا ډېر دی په اکثر کثرت سره وایي ډېر دی